السلام علیکم ګرانو کتونکو د جرګې پروګرام سره زه فرمان خان وزیر. ګران مینوالو په دې پروګرام کې ما سره یو ملمه موجود وي چې هغه سیاسي هم کېدای شي، هغه د نورو فیلډ نه چې کوم د هم کېدای شي. نن موږ سره سیاسي یو کس موجود دی، ایډوکیټ نعمت الله خان، چې د نورنګ سیاست باندې د لکیمرا سیاست باندې ډیره زیاته پوهه هم لري. دوی په 1990 کې په انتخابات کې صوبایي اسمبلی په انتخابات کې برخه اخیستې وه او ماشاءالله ډېر زیات مصروف زندگی تیری په دې سلسلو کې مختلفو میدانونو سره د ملاقاتونه کوي. لکه شیرپاو سره په 1985 کې د ملاقات هم کړو، الته ډیمانډز هم کړي، لکه غټ غټ ډیمانډز دي. نورنګ ډیګري کالج دی دا ډیمانډ کړو په 1985 کې، بیا د تحصیل ډیمانډ هم شوی ورنه او بیا د بنو انټر کالج ډیمانډ دی هم کړی. نو د ټولو خبرو لپاره ما سره موجود دی ایډوکیټ نعمت الله صاحب. نعمت الله صاحب ته پنجم ټي وي شي ډېر زیات هرکلی وایي، ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر الحمدلله. زه د تاسو ډېر شکرګزار یم، انجم ټي وي والا خاص کر فرمان بھائی. دا د تاسو ډېر چې کوم دا چینل په د نورنګ په سطح شوه ده، دا ډېر کرامت شای روان ده او زه ایډوانس مبارکبادي درکوم. ماشاءالله. ایډوکیټ صاحب، تاسو شروع د سیاست د پیپلز پارټۍ نه کړې وه. پیپلز پارټۍ چې کله نوم واخیسته شي نو د ذوالفقار علي بوټو که موږ ذکر نه وکړو نو دا به ډېره بده خبره وي. ذوالفقار علي بوټو یو خپله زندګي تېره کړې ده، یو کهنه مشت چې کوم سیاستدانو او په پاکستان په سیاست کې ډېره غټه برخه چې کوم ده هم اخیستې وه. بیا د دې که موږ صاحبزادي خبره وکړو، د لور خبره وکړو، بېنظیر بوټو الله دې هغې ته دواړو ته جنتونه ور نصیب کړي. بېنظیر بوټو هم د دې په یو لارې باندې روانه شوه او پیپلز پارټۍ یو طرف ته بوتله. تاسو په 1985 کې ما په شروع کې ذکر وکړو د شیرپاو چې کوم هغه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او په ټایم کې په سرحد ورته ویل غټ غټ ډیمانډونه. شکر دی چې هغه ډیمانډونه اوس پوره شوي هم دي، لکه نورنګ تحصیل هم جوړ شوی ده، ډیګري کالج چې کوم ده هم جوړ شوی ده، خو تاسو هلته ورلاسته کړي دا شیونه ځکه چې په هغه وخت کې د شیو کمیانې وې، ضرورت و د تحصیل نورنګ دپاره. تاسو چې کله په 1990 کې انتخابات کې حصه واخیسته نو تاسو په ذهن کې څه خبره وه چې یاره زه به د نورنګ د نن سبا چې کوم تحصیل ده دا به یو طرف ته بوځم؟ څه سوچونه تاسو کړي وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما جی فرمان بھائی د ابتدا نه د سکول نه زه چې کوم په میټرک کې او ایګن اثر سر بیا اکټیویټیز به مې کول سکول ته اخر رو د بټو سب یو ښله دوره حکومت و، خو هغې سره سره بیا ماته چې موږ د پلار ته دا زموږ د پلار تاج علي خان دوکان و د شودې کاروبار و، هلته بټو صاحب په خپله راغلی و او هلته یې نشست کړی و او هلته چې کومه ده جي دا کسان دا نورنګ خو داسې جي نه و، خړپړ و جي کم خلکو په دا رستم حاجي ګل و، پیر خان بادشاه محمد خیلو والا او د امیر مولوي صاحب دو دا نورنګ والا مشران، دا محمد علي خان چاچا دو موږ د ابامو دغه به دلته سره کېناستل او په دغه به خبرې کولې چې دا بټو صاحب دغه چې دا ورشه راغی غالبا دا مصطفی کارو سره نوره کسانو داسې خړ جیپ و دلته نشست وکړو، هغه په کارډ باندې ودرېدو، څو خبرې وکړلې د لیر سړی بې دغه نه مته ده چې ډېر موږ متاثر لکه ډېره غټه د شعور سکه یې جي واچوله. بنو ته به جي لاړه او بنو چې نواب خان بادر نواب خان چې کوم نومیږي هغه پله لاړه، هغه دی چې ډېر اکټیویټیز وکړل خلکو سره. دا بټو صاحب دا و چې د خپل د یورې ګړې خو د بخش د سین نه دوره اندېښ شو چې د کې پي کې ته په دغه انداز چې خلکو پسې شورېدو او خپله پیپلز پارټي یې حق کوله. ایون چې ما خیال کوي چې دغه شي پیپلز پارټي ته غالبا چې دغه چې نام ورکړو پیپلز پارټي یو. نو زه دغه چې 1990 چې جی ما خپل اکټیویټیز جاری وساتل، خلکو ویل چې نه بیا داسې تاسې نه کېږي چې ما ورته نه دا به په رب د تعالی باندې انشاءالله کېږي چې د کښله رب موږ ستونکه ده او موږ بنګان یو. نو ماته اکټیویټیز مې شروع کړل، 20,000 ډراف مې جی په د نیشنل بینک چې ورته جمع کړ، درخواستونه سوي ول او دغه شانه ما فارمیلیټي ورته پوره کړله
چې وخت تېرېده 10-15 دن پاتې وې الیکشن ته چې ما ته ټیکټ نه راغی. زه سیخ لاړم پېښور ته، شیرپاپ وزیر الله او نور ملګري یاران د بنو ولا سټوډنټ پیپل سټوډنټ فیډریشن ول سره دوی چې دا تا خو دا نسی درکوي. مو چې دا به داسې راکوي چې ما الیکشن کنټیکټ کړی ده او انشاءالله زه به دا الیکشن کوم او جیت کوم به. دغه دوران چې ماته دا چالته چې فرانټیر هاوس ته هغه ته لاړلو، دا ابدار یونیورسټي روډ باندې د آفتاب شیرپاو وزیر الله هغه والا بنگلا وه، نو بند وه، کسان نور ورته ولاړو. نو ما ته همدلته داسې غراز ورکړ او هغې نه قمر عباس وزیر جلخان نجات د کې پي کې وروته، سګرټ یې په خوله کې ووایي چې وایه بچو ما جي ما باندې 15-20 دن ما ته پاتې سلی، هما صوبایي الیکشن ده په ما باندې ټیم تېرېږي، هما خو د غټو سرمایدارو سره مقابله ده، همایون سیف الله دو سره سلیم صاحب دا خاندان سره مقابله ده. نو ماته دی چې پیپلز پارټي زه ټیکټ د پر راغلی، نو ټیکټ دې ماته شروست ویله ښه بچو لاړه 5 منټه وی چې 5 منټ بالکل صحیح انداز باندې دومره تابعدارو وزیر جلخان نجات قمر عباس صاحب ډېر ملنے سار سړی وږي، ډېر تکړه سړی و، الله پاک دې وبخښي. نو صرف وروته او ویله چې جی دا تاسو ټیکټ دی. نو بیا ما سټاګل شروع کړل، دومره خوښ وم چې شکر دی چې خپل علاقې ته راغلم. نو ماته دا چې خپل اکټیویټي مې دغه شروع کړله. خو دا خو جی وا قسمت خبره ده چې ما خپل چې تقریبا 7,000 آگے لگ بگ داسې ووټ ما 13,000 باندې موږ نه جیسو بز محمد خان، عطاالله جان خان فیل شو، فقیر هاشم خان به په دغه چې میدان چې مقابله شو فیل شو غریب، نور داسې کسان وو، سیرالله جی ګل وو او نعیم خان جی ګل وو، داسې نور کسان وو چې لکه او ما په دغه غ نه وو، ما په دغه وو چې یاره جی شکر کچېرې زه خدای ما ته مقرره کړې وه. نو دا نورنګ ته دا یقین وساته چې د دې چې موږ د انټر مې کړې وې انټر کالج او کمیټۍ لا نه وځي کمیټۍ جی دا حال زاله او دا سټرایک او دا جلسون او دا په دغه سپیر کا مارکیټ چې او سید الله خان زمدای دا سپیر کا مارکیټ بادشاہ ګل وزیر د خدای وبخښي دا به ناسو موږ به ماته میټینګونه کول او دا اکټیویټیز ما کوله. کمیټۍ د لپاره مې سټرایک کړی ده، انټر کالج د لپاره مې وکړی ده، تحصیل د لپاره موږ سټرایک کړی ده، کوششونه موږ ډېر وکړل جي، خو څه هغې نه اخېدله بیانبازي ما سره په ریکارډ جي پرته ده. زه د دغه نورنګ دپاره دومره اکټیو یم چې ما سره بادشاه ګل وزیر، دا د محمد رحمان د خانزو کلي والا، ما والا تره زمید الله خان او نسیم د بیټونه والا او وغیره وغیره دا به ما سره برچر کرغه کوله، جلسه واکا جلوس وکا یو میټینګ د پر کال لیټر وي دا به ما خپل لیکلې مو دا کول مې دکان په دکان ورشي جنن به سبا میټینګ دا 4 بجې. نو دومره اکټیویټیز دومره مخلصي دا ما سره چې کوم فیلډ چې ورکران ول کسانو کم ولو خو ډېر دوراندیش ولو ډېر قابل ولو. نو سر جی دا سلسله دی یو وخت نه سن 85 نه او 90 چې به الیکشن او 90 نه بعد به متعدد بار ما هغه کړی دي. زه د ټولو خبرو نشاړه دا وباسم چې نن دا موږ سره چې کوم دی نورنګ شکر دی تحصیل جوړ شو، کمیټۍ جوړه شله، دفتر یې ورته جوړ شلې، هسپتال په چیر راغی، هسپتال چې موږ یې الې ځلې کړي دي، موږ به انسپیکشن کوو و دا پی ایس ایف تر باندې به لاړلو، موږ ډارېدلو نو چې دوايانې چیرې دي ولې نسته دي، ډاکټر چیرې ده یونس ډاکټر ماشه ایم بی بی ایس ډاکټر وي وخت او یو بل ډاکټر و مانه غالب نازو مسعود وو هغه په دغه چې هسپتال چې اخښو پاتې سو. نو موږ به جی دا ډیلینګ کوو دا اکټیویټي ما دا نوران خلکو چې به موږ جی یو شعور دی بټو سه په وجه سره اوس پریزنټ چې کوم وخت حالات ته 2024 دا اکټیویټیز جی موږ کړي دي. ما 90 چې مې دا خبره ده نه کړله چې پی ایس وای چې مې جی کالج چې مې جی دوران پی ایس اف د نور زمان پسارو د قدرت الله د نر جفار نن جغدي زمدي دي
دو په سر ما جیل وکړ اجه کله شي چې هغه څه ووا دا زکات کا دې کمیټه سب هغه فاندو په دغه باندې دو به ډي سي ته به سټرایک ورکو به جل سر شو جلوس شو به دو ونی ولې ریسټ کړل به ما ته صدر سویل چې کنه ماته ده ته به ما خپل د زیول حق دا ورو جی مرشلا وا او ما جی باقاعده جی سټرایک وکړو په چوک بازار چې نو زه ریسټ 16 ام پی ته زماته ده چې دا سمې جی مخ چې به نو راځي نو خړلې دي غرض جی دادا چې د دوه کوم د پر چا سو وکړل علاقې ته چا سو وکړل دا بالا پاک بیا دغه خلکو ته ماته چې دغه تاجر عظیم په دغه په ذریعہ سرور کیږي چې چا سټراګل کو چا مهنت کو کرو مهربانی علی زمین پر شعر دا کرو مهربانی علی زمین پر خدا مهربان ہوگا عرش باری پر تم زکه په مخ باندې هغه کوا اسمان وال با خود به اتوماتیک پتا باندې رحم کوي نو ما خپل یو جی دا اهم دا اعظم ایڈوکیٹ صاحب تاسو ماشاءالله ډیو هیستوري مکمل بیان کړ د افتاب احمد خان شیرپا او ذکر تاسو کو چې هغه وخت تاسو ډیمانډونه هم کړی بیا د بټو صاحب سره تاسو ملاقات هم خبره اوسوا تاسو قربانیان چې کوم دی هغه هم یاد کړی چې د نورنګ خلکو د لپاره قربانیان چې کوم دی موږ ورکړی دي دومره غټه خبره وشوه اغه نه بعد تاسو نن سبا چې کوم یې په پاکستان طریقې انصاف شي لګیاي کار کوي یعنی پاکستان طریقې انصاف شي تاسو شمولیت کړی دی د سوچ وا جوړ شول چې پیپلز پارټي نه تاسو پاکستان طریقې انصاف ته راغلی دا جی دا سوشل چې پیپلز پارټي سے ما 40 سال چې جی تیر کړل نو ما مخصوص کړل چې ما ورکرو ما ځان باندې ماته دا چې ما تاسو غن کیږي 70 کلیپټن ته مورجی لیټر ولاژلې پیپلز پارټي ته بنظیر بی بی زمدای وا او سبزرداری او د نارو واغداري حکومت دی دا خپل ایډرس باندې ما د سرنګ ټیکټ خصو سر دا طریقې باندې او په دغه ایډرس باندې ما ماته د چې لیټر دی 70 کلیپ نه ته ولاړلې ایوان دغه پورې چې ذکر راچی هغه ته چې تلاو تعلیم دا پر تلاو ال ال بی ام پټیکل سم شکر دی الحمدلله کړه دا بی بی دوال ته ختم مو په 2 بجې جی دی ال ال بی پرچاوا په 2 بجې ورځې او ما سره ملګری و 16 کسان بیا ما دور ماتغو کړی و چې بی بی سره ملاقات کوو تاریخ گواه ده چې 2 بجې پرچې ته جی تقریبا 20 کا 30 منټ پاتې وو او موږ د دوه ورته ودرېدلو خو هغه نه چې کوم نماینده نه دا جواب شو ملاو شو چې جی بی بی په ختم شه دا او بیزی دا او مصروف ده نو بیا ما جی دا مشوره وکړه ملګرو سره چې خپل هغه ایگزامینیشن پرچا جی کیږي نه ټیم واکیږي کال مو ځای کیږي نه غتا غش نو بی بی ته ما ډېر لیټر کړی دی 70 کلیپټن ته نو ماته چې موږ او جی ونه پیژندلو پیپلز پارټي په داور چې موږ ته هغه حقوق چې کوم موږ په خپل جوانی باندې او په خپل د طالب علمي په زمانه چې ما کړی دی او خلکو په دې شورې دلای و مزدوران مر غرمن کړی دي مزدوران مور غون کړی دي تلای شورې دلای په خپل شو باندې موږ ته چا داد نه کرا چې تاسو څه شي ډیماند ده تاسو جی دا کالج جیلونو مو خړلې دي قربانه دا خو یو لیسټي سو یو پروسیجر ہوئی چې پښتنه کوي چې یار دا کاس دا سوک نو نه اندرغب چې اندر نګری چې موږ 40 سال چې موږ نه پښتنه جی پیپلز پارټي جی نه وکړه حالانکه بی بی سره موږ دوره مینا محبت وو چې په کې راچی چې جی کوم په اخیری دا ورچې چې کوم جی هغه جلوس راغی او دا به فرن نه راغلا ما ته جی یادی چې بی بی تاسو کریا د پرا په کریا ز لاړ سو بی بی غواش ته زنوار ورسو ا دې غواش چې دا دوا ټکی وکړو چې بی بی صاحب حالات ټیک نه دي دا چې کوم جامع افیر خلق او دا خلق دغه چې خطر ده جیتا تا دا خدای گواه ده چې دغشي د پرزو بی بی تاتلن ادا आवाज میں دا فرمان دا میسج ما مې وړو خو ما سره اصلش کې انکم غوا او چې ګل خبرې ده نه بیني لیاقت بخش بی بی نه غا د دنیا نه غس مصطفی افسردو پس ډېر پیغام جونیو په ډېر په ماته دا چې مشت ډېره سخت دا ټیسټ ورس نو زه جی دا وایم چې مشت جی دا شای په یک دا ورچې نو وسو ما 40 سال دا ورچ کومه د به اخر دغه نه مې هغه وکړه
तहरीक इंसाफ ته مې اعلان وکړو تقریبا دا 2018 منچ ما ماته چې باقاعده تحریک انصاف جاین کړه راغلنه تحریک انصاف عمران خان چې کوم وصول دي شکر الحمدلله بټو سره چې سورا بولل ایګه نه دای 100 ګونه مخته فارورډ دا لګیا دا کوشش کوي او مناسب به غرضه لګیا دا څه مقصد یې نسته قوم د پره ملک د پره وطن د پره علاقې د پره غریب الناس د پره نو دغه چې زه اکټیویټیز مې چې کومه د جی سټوري کړې دي دا شکر الحمدلله دغه دوران چې موږ کوم اوس پریزیډنټ چې کوم د زده ساوث ریجن سینیئر نائب صدر پایسیات باندې زه یو لګیا یم او دا مې غرض ده چې د نورنګ اوس چې کوم هسپتال ده دا هسپتال موږ ډے بای ډے جی لګیو دا ایم ایس محمد اسحاق خان چې کوم ډاکټر ډینټل راغله دا موږ ډېر دته هر کله وایو نورنګ هسپتال جی وک روان کو پوپشه ودارو حالانکه دغه نورنګ هسپتال چې بیس پی و د خراب شوري خرسي ساړو اوسه رونق ته راوست رڼا ته راوستو وکیل صاحب تاسو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د راغلو برخه مو واخیسته تیر الیکشن کا موږ ذکر وکړو فروری 2024 الیکشن وشو طارق سعید خان د موږ ایم پی جوړ سو شیر افضل صاحب د موږ ایم ان ای جوړ سو ډیر په ګڼ تعداد باندې ډیر په مینه سره چې کوم د خلکو ووټ ورکو خلکو به انتها مینه ور سره د دوړو امیدوارانو سره نو افټر الیکشن چې کوم دی طارق سعید چې کوم د خپل حلقې شه ندارد شیر افضل صاحب چې کوم دا ندارد ناراضي مسائل انتهایی زیات دي ګوناګو مسائل دي په تحصیل سره نورنګ شي کزه غړ غړ چې کوم مسائل دي ذکر وکړو خلکو ډېر زیات ډیماند دی تاسو په دلاره باندې راځو ککی روډ کا ذکر وکړو تاسو روډ دی ککی روډ انتهایی کنجسټډ دا روزانه چې کوم د مسله پر جوړي او سبا مل وختي چې راځي مکمل بلاک دي چنګچانو دی وجه ځکه چې سکول ول مشومان راځي نو مکمل چې کوم د روډ بلاک بل منجیواله روډ دا دومره انټرېسټینګ خبره ده چې هفته شه نیمه شه مخا یو کس راځي او الته افتتاح اعلان کوي افتتاح کی ویډیو مې جوړې شي یو رئیسي بل رئیسي افتتاح وسی خو منجیواله روډ جون کتو دا انتهایی خلکو ته مسله ده په دې منجیواله روډ باندې ډیر زیات خلک کومونه کلی پرته دي مسله ده ورته بل غټه مسله د نورنګ ډرینیج مسله ده د سیوریج مسله ده د اوبو مسله ده نورنګ اوبو نوزي مسایل جوړ شوي دي بل مسله ده اریګیشن ډپارټمنټ نورنګ د مسله ده بل خبره ده د نورنګ چې کوم پایپ لاین تر سوی دی هغه دومره ناکاره سوي دي بوسیده سوي دي چې خلک مختلفو بیماریانو چې کوم دي لګیا دي نن سبا اخته سوي دي او بل هسپتال مسله ده تاسو اسحاق صاحب ذکر وکړو بالکل د شک نشته اسحاق صاحب د ډاکټرانو یا د نور چې عمله د غینه 24 غنټه ډیوټي هم اخلي صفای باندې خیال ساتل دی ایمرجنسي ایکټ یو دا ایمرجنسي چې څومره ایمرجنسي میډیسن دي هغه پرووایډ دي خو دینا علاوه د نورنګ هسپتال اپګریډیشن غواړي ایډوکیټ صاحب ټول خبره جواب راکړي ماته دا خبره جی چې د نورنګ هسپتال میدان باندې چې کومه هغه دا کنه دا ز ډیلی ویجو هو نو سو ویلا خو دوه مدرې مز بلکې زه خو شکر الحمدلله دا سوتاغه لایم چې دا ان عبادت غواړه د خپل خدمات د خپل اکټیویټیز د خپل سرتوړ مهنت چې کومه ده زه چې خدای پاک په خپل رمضان چې کومه ده دا نورنګ دا علاقہ داسې آباده کې چې موږ د یو ماډل طرف ته چې خلک یادوي چې د جنوبي اضلاع چې یادېږي چې کې پی کیس چې یادېږي هسپتال چې کوم بیسیکلی چې کوم شی نه وللو ایم ایس اسحاق خان بکاوله چې هغه زه پوره کوم ما شکر دی د ما باندې ویزیټ وکړو او د بل ورځې ویزیټ وشو دیش سلیش کی کامیان استا تقریبا 50% اسپتال رسوله ده 50% پته ده دا سه سرجیکل وارد دا آی سی یو می جیتا دا کړه لاګینی وارد سو آجا د چې یو شی بل دا چې په هسپتال چې جی غریب دا مریض راغلی سو کسانو سره راغلی نو هغه ایږي چې هغه خدمات د پر یو داسې کیفیټیریا چې پچار دا نو هغه جی نشتا چې کم سے کم آلتا ویټ کوي آلتا مریض د پر ماته دا چې جوړ سموسه یو شی دا شی دا غږی ډیر لازمی ده دوايانې په ساته باندې دوايانې په ساته ما اکشن اخسته دا او زه دغه جنا وایم چې دوايانې لپاره کې پی کې وزیر صحت او سیکرټري
سیاحت چې کوم دا به زه په دغه دي چې دا خبره کوم سیکرټري ته چې د فوري طور باندې موږ هسپتال ته د دوایانو چې کوم کمای ده د جی پورا کی ولې چې آس په بلډینګ باندې خو هسپتال خو نه یې کنه چې دوایان نه ایمرجنسي کني نه ټریټمنټ نه کیږي هغه نه کیږي خو ماته چې بیا خو ریفر ټو بنو دو خدا دا کړی دی چې ریفر ټو بنو ټو پېښور نو دغشي باندې ما ډېر غاټه انحصار ده چې دا هسپتال با په جنوبي اضلاع چې ان شاء الله العزیز سټاف ته مې ویلي دي ایم ایس ما سره ان شاء الله په دغشي باندې خوښ تا او زه په خوښ یم چې مناتی ده او مخلص ده چې دا په جنوبي اضلاع چې یو مډل هسپتال موږ راخو تا چې د خواران غریبان او ضرورتمند چې کوم څوک رسایو ته کوي او ته راځي چاونه کېږي مطمئن کېږي کاکی روډ تاسو جی مسله وکړه او دینه د مخشه جی تاسو ممبرانو مسله وکړه شیر افضل خان او قومي اسمبلی ممبر او چې ډېر په بری اکثریت سره شکر الحمدلله ووټ یو پاس ایم ان ای دا سه ایم پی ایس صاحب موږ د حلقې پی کې 107 طارق سعید خان ډېر ووټ یو د تیر ریکارډ په نسبت چا کوم 17,000 سب الله دې باندې وو نن یې ابداورې 34,000 ووټ نو دا ډېره غټه کامیابي ده دا خلکو ووټ ورکړي دغه ووټ د دغه قیمت دغه بدلا خو سو ورکول د خلکو د پرا اوس ورکول په چار دي حکومت ته مجدا وزیر اعلی دې مجدا ایم پی ګان شکر دې مجدي د خلک پی 105 والا جوهر خان دې مجدا غدا چې مجدا وسره تعلق تا جوهر خان وای په خپل کاغذ چې زه په نورنګ باندې وکیل صاحب ماته د ورکرو چې کوم سپورټ ضرورتي ماته د نورنګ نه وسله دوره ز په آباد تاریخ انصاف کدا په نورنګ چې دا کسانی کدا میجورټي کدا نورنګ چې دا شیر افضل خان د مور د نورنګ او خاص کر طارق سعید خان ایم پی ایس صاحب د مور د کاکی روډ چې تو وای چې هغه شوی دی ډیماند نوټس یې شوی دی او ماته چې اوسه پورې کار نه پښتو دا جی کانی پاشي دلی دی د اورې جی د 200 کناواله کا کای نه خلک د زیات راځي شپېتوس کو لو بچان په دغه روډ باندې راځي نو ماته دا چې سکولو والا بیا دا ډېر سخت مشکلات شي په بارانه چې مشکلات شي په دنده چې مشکلات شي نو دا څه حل ده دا موږ ډریوري سیوریج سیستم چې کوم دا موږ بچی جی په بازار چې په داسې حالات چې پرته دي چې درې او 15 مالا کورو چې پرته دي کورو سره جی نالی دي چې پرون مې وته قتل چې دا اونچی ساته باندې بالکل ډک پرته دي ګان غپل نو ما د دې نه چې دا خو ډینګي ماچر دو خو چې کوم دا سپری کوي کا میټای والا دا خو جینا سور دا خو کینسر دا خو تیرا بیماری ده په کاکی روډ باندې او مختلف نالو چې په بازار چې په سیټي چې او بیا کا دغه ولا وګوره په جی ټي روډ باندې نو دا موږ باجی دا چې دا سن دي چې د وزې زمون دي د لاړې زمون دي انسانان دي دو غریبانو بجلی نه وي به بجلی نه ګیس مساله دغه څه ده ګیس نه هغه نه بعد خو صفا او بوې نستا او بوې جی چې کومه راځي ما خپل قتل دي دا دوه جی غو ماینه غوښلا هغه جیل لینک په دغه او بوچه د تاریخ انصاف ساوث ریجن په ایشیا سره دلته نورنګ شه په فیلډ باندې د تحصیل په میدان باندې پمزکه باندې ما صرف د یو د تحصیل سره نورنګ ټي ایچ کیو هسپتال نه ده هسپتال بعد بس دوام ایکشن چې کومه د په اپډې اخله دا بس دغه قبله بسای کوم او د اپډې نه بعد ایڈمنسټریټیو د تحصیل ایڈمنسټریشن چې کوم دلته ایسی صاحب چنيږي او دو خاص ذمہواریاں دي دلته پیغه باجی اخلو ایګن آباد چوتھے نمبر باندې اریګیشن محکمه جات چې کوم دي محکمه ایګه باندې باخلو او سی ان ډبلیو د روډونه چې پچی راځي دا غبازه کوم او ایګن آباد ایګن علاوه سکولونه دي جی
ګرز سکول دا کالج پر بوای دا پرایمری دی دغه ته جی پرایمری نه میډل ته اپډیټ کول دی میډل دا نو دغه ما جی غرض د اول د نورنګ د هسپتال سیدی کول چې زه اول د نورنګ هسپتال نه مطمئن نه کنه دوره په زه په بل قدم سټیپ اخلم نه اول به زه دا خپل مقام ته رسوم چې د شي فیسیلیټي د شي ریکوایرمنټس د شي چې کوم خلکو ته کوم ضرورت دي د بیمارانو د اصل ضرورت ایمرجنسي لیول باندې دوایانې او سټاف او مختلف شعبات شي سپیشلیسټ دا به ان شاء الله الله پاک پترو باندې الله پاک به کوي خو د موجوده وزیر اعلی او د موجوده وزیر صحت چې کوم دا او د سیکټری صحت نو دفتر په موږ سټیپ اخلي ایګه نه علاوه زه د طارق سعید خان د شیر افضل خان شکرګزار یم چې تحریک انصاف نه تعلق لري خو په دغه میدان چې بعد تحریک انصاف میشن چې کوم دا تحریک آزادی حقیقی میشن داغه به داسې معمولی نه اخلي اندازې به نه اخلي دی به هغه قاید تحریک انصاف عمران خان چې کوم لیول باندې دا شای اکړه د 126 دین وای چې دا راکړې وا او ایګه نه بعد دا چې اورې چې کوم واخ نه دا تحریک انصاف بنیاد آغاز اخسته ده دا د دغ قوم د ملک د ترقی او د خپل پښو درولو غرض ده چې ادارې نه د چا غلامی نه د چا د کیسونه او د چا متحتی نه پچې نو ماته دا چې موږ چاته سوال کوو او نه د چا غلامی قبلو موږ به دا قوم شه دوره جرأت چې 25 کروڑ عوام لري او د 25 کروڑ عوام دغه غونډه په فارن چې 25 کروڑ عوام موجود دي چې هغه دغه تحریک انصاف سپورټډ کوي پاکستان صاحب کا موږ ذکر وکړو درې ټینیور چې کوم دي پاکستان تحریک انصاف په پښتونخوا چې کوم دي هغه تر کړی دي یو دا د پرس خټک صاحب دور بیا دا محمود خان دور اوس موجوده چې کوم دا ګندپور صاحب چې کوم دا هغه راستي نو د تحصیل نورنګ مسلې هغه سي دي لکه داسې غټ امپروومنت ونه شو آیا چې کوم د موږ د دوا چې کوم امیدواران دي طارق سعید صاحب یا شیر افضل صاحب تاسو څه داسې پرسنلی ډیمانډ کړي دي چې تاسو رایسو وګورو د ما ککی روډ وګورو د ما منجیواله روډ وګورو د ما هسپتال وګورو د ما د نور سکولونو وګورو کالجونو وګورو دا مسایل ډیر زیات مسایل چې موږ ګیرو چې ډیمانډ تاسو کړی چې رایسو طارق سعید صاحب رایسه خپل علاقې د رایسو وګورو کنه د خلکو مینه درده شیر افضل صاحب تاسو د نورنګ خلکو د لکه مراد خلکو مینه درده رایسو وګورځو کنه دا مسایل تاسو پورګو تکړی دي دلته خو موږ جی ډیر جو کومه دا په ګیدرینګ چې په میټینګ چې په فنکشنو چې او په داراتلو چې دای چې زی ورځي دا وینا مو تکړه ده دلته موجي په کاکی روډو شورو دا زربشازي تا زوی بیمارو حال تعالی راغی یک دی چې موټر ګټ لوتا ادا مسله او مسائل مو ته جی بیان کو ایریګیشن مو ته بیان کو د داتا دا ډرین سیستم دا سیوري چکم دا مو ته کو دا چې کوم دا غاندو بجی خلق شي په کورو چې ما خبره تا کوله په دغه می اخړې وا چې 15 مرله کور شي دي او کور ته ماته د مخته نه لای به دي غاندو بو یو سیټ تا او بل سیټ لیفت او رائټ سبا مال بچی دغه بچی سکولان او تازي میډل سکول او تازي پرایمری سکول او تازي او ماته دا چې دا غاند بوي او دا ماحول اچھا جی چې به باران پوسی به دا نالیک ډاکسي به د کورو ته لاړس د خپل ملاقات چې یو څور ویل چې دا سیستم زه داسې احکام طارق سعید خان خو زه د دې چې دا خبره کوم چې جی دا های لیول باندې جی چې دغه بیسیکلی روټ لیول باندې هغه نه شو کنه دا کاکی روډ دا نالی د نورنګ دا غاندوبو دا سیوري سیستم دا چې کومه غټه ناله تر سو موږ خپل د خدای وباسي به ماته چې بغاړو کوي هغه دغه امیدات خل ولا غسنه بيدو اسلام خان هغه به دای به کسان باغ جام اصل به باغ ټینګ هغه پرایویټ هغه اوس ټیکنالوژي دا ورده جی ټیکنالوژي دا ورده څه کم آی
زه د ټي ایم ای ول چې کومه دا الماس خان چې کوم دا هغه ته مې جدا ویله چې تا سره وارې بس دا ادرې بیلچې دي نه خو رارو تاسو مته دا چې دلته دا سامانو ته رارو د شکر د ټي ایم ای دوره غدا فنډ دا چې په دغه ټي ایم ای په دغه جی چلاوای سي کرامت الله خان جی لګیا دا شکر الحمدلله په نورنګ چي جی وکړې دا په کوي شي کوي دالې کوي حالې ځلې کوي خو موږ باقاعده ټي ایم او نستا د صحت صفائی انتظام چې کوم دا نه ہونے کا برابر ده څه انتظام نشته دا سموجي میر تاسو پاس کا سره عزیز الله خان نه نجی خو ته رایسا ته شکر د کریډټ دی واخیستو ووټ ته واخیستو پاس وې نو ماته چې په دا نورنګ ممبرانو باندې چیرمنانو باندې وخت سات ګرځا پښتنه کوا ډیر مسایل جی د نورنګ دغه سي دي چې زه وایم چې جی په کال په دواو چې خو بجی دا مسله حل نشي ایډوکیټ صاحب تاسو د تحصیل میر خبر او کړه ضلع صاحب خبر او کړه خو د تورو شروع نه لکه پاکستان تحریک انصاف دا یو عمران خان صاحب یو امندمنت کړه په بیل شي چې میر تبا ډیر زیات اختیارات کوم دی هغه ورکول کیږي خو چې کله دا نوی کسان راغلل بلدیاتي امیدواران راغلل نو هغه نه خپل چې کوم اختیارات هغه واخیستل اوس کوم میر خبرو کو میر خو خبر دا کی چې ما سره خو جیب خلیدا ایسه ما سره شتانه 4 سال پورا شو دی ته روپۍ فندوم نه راغلی دا دوا هم دی لري نو میر صاحب بسو کی اچھا یو خبر دا بل سوال دا چې نورنګ شي د ټي ایم ای طرف نه تجاوزات باندې اکشن واخیست سي سحر وختي اکشن واخیست سي مازیګر ته چې کوم دا هغه توجاز بیا تجاوزات چې کوم په غجو کې ته په خپل ځمانه موجود وي ریګولرلی دا کار چې کوم دا کول پکار دی مستقل دی ختمول پکار دی یو خبر بل خبر دا د نورنګ شي اډا نست دا روډ باندې ټول اډې موجود دي انتهای زیات راشوي څومره فلاین کوچز اډې دي کړه کړه دا کدی پېښور اډا دا کدی بنو اډا دا بالکل په روډ باندې پاسه پرتی دي دا مسایل دي وکیل صاحب دا خبره د میر صاحب چې کومه دای کوي میر دا ټیک تا هو بشک زه دا منو سره چې فند باندې یو باندې لشکي موجا د کې پی کې فاندینګ چې کوم دا تقریبا 190 ارب چې کومه دا د وفاق مشري سر کړه دا وزیر الله صاحب دا ټوله هغه چې کومه دا سوشل میډیا او دا پریس میډیا او الکترونیک میډیا کومه پته هغه دا غوا دا چې ماته دا چې فند نه وای چې فند نه نو ماته چې څه شنه کیږي اچھا کومه کارخانه هغه کومه د ملازمینو تنخیه دي بشک خو واک سره سره بجیا کیږي خو تا خو جی د ټي ایم او چې کوم فند دا هغه خو سب داسې نه دا کنه چې ته په لغړه ناشتي دا چې کوم د ډیسټریکټ کونسل و دغه د منډیو ولا و د ماته د چې د کمیټې کې مکه و دغه کمیشنونو د پیسې د فاندینګ چې کیږي دا هټر کارت فاند دي چې ماته چې ملازمینو ته کوي دغه چې کوم ریټایرمنټ والا دي دا و د نالی و د سټریټ لایټ دا خو د دوره باندې دغه نه دا خو سولر سیستم باندې دا سټریټ لایټ او دا ایروسپیس جی مشام باندې اکسیډنټ نه کیږي اورې تر ګاندی چوک نه تر دوزی رسا تا پتیاري جی څوک مزدوران کورو ته رواني دکاندار والا رواني کورو ته سکول والا ټیچران ماستران لا څوک د افیس چې کوم دی هغه رواني یوز دی نه بل دی ته ګناه کوي پر روډ د جی ټي روډ د جی نو د سټریټ لایټ او د سیوریج سیستم دا خو جی کم سے کم اخ کوا کنه فالو کوا چې د خلکو ته آرام او سکون سہولت جوړ شي نه بل جی د روډو دا سه غدا چې اډې ته وګوره په دغه باندې چې هغه نه کوي یا ځای په ځای نورنګ چې اډا ده فلاین کوچونه دي چینچي دي رکشې دي دلې درېږي اورې تر هغه راسه چې کومه دا سبزي منډۍ راسه ما جی سور جی واینا وکړه ډي سي صاحب ته په مخکې د هغه پروګرام چې یاره جی دا خو نورنګ روډ ده خرې منډۍ خو به ځي نه سره جوړو دا بچي د سکولو والا 60 سکولو بچی دی آپ دغه باندې پاس کیږي سکول جی دالې دا فروډ وک کلیر کیږي په پټک بدالې زی بچی دی شزینا دی هسپتال ته چاوړي جی هیڅ غې نستا آی دا آی روز جی دا ډاټسن دی او گاډي دی او فلاین کوچونه دی پیګ دی چې متا در موړ کوي اډه جوړ کړي دا جی چې اډه جوړ کړي بل ته عمر چیرې حکومت دا خو ځلګه وایي چې لکه دغه نه واخله دا خو پارکینګ دا دی ورې تر ګاندی چوک راسا
डी सी صاحب تاسو لږ کې هغه ورځ مې په کلی کچاري چې डी सी صاحب ته دا ټارګټ کړه اے سی صاحب ناسو چې جی ده تا ذمہواری ده چې روډ صفائی سوترائی مارکیټو ته خلک چې کومه د آرامدې سکون سره زی بیماران زی سکولوال دی بچی دی وړه دی ستر دی ماشومان دی ضعیفان دی نه دا به په چیرې په هلیکاپټرو چېځي دا ایکشن خو تا دا خو به ته ذمہواري اخلې چې د ناورنګ صفا سوترائی فلینکوچو اډه دالتا فلینکوچو اډه نسته دالتا پر وړو باندې چې دی یو ځای ته مختص کا کنه یو سپریټ ځای بلډینګ هغه ورکا کنه ځای ورکا میدان ورکا کنه چې اغاز چې ولاړی او په نمبر باندې وکړي داسې د کاکی روډ ولدا الته شکر دی اډه است د پیرانو اډه صحیح غریبانو ویل چې ماته زو خپل اډه ورکوم نو داسې چې جی دا مخچې جی ډي اس پی صاحب دا کړي وا اسماعیل ډي اس پی صاحب چې دا طریقه کار باندې اکیږي بل زه جی دا خبره کوم چې شرف افضل خان طارق سعید خان ته دا پد جی د پدغه خبره کوم چې موږ جی داغه علاقہ دا قوم دا محلقه دا دلته مغم دا دلته مرشدی دا دلته مجاهدونه دي دلته متعدد چې قومونه دي پرته دي ماما خیل ناصر خیل تختی خیل جی دا قومونه دي کلی خان خیل آس پاس ور تر شیخ لانډه کو سګي ولای برګي دا ایریا د جی د ناورنګ سره تڼې سره تعلق ده هسپتال سره تعلق ده ته خو بل ځای هسپتال نشته دغه هسپتال ته راځي د سکول ته راځي نو ما جی غراض دادا چې زه شیر افضل خان ته دا وایم او شیر افضل خان به ان شاء الله مور سره مانی او طارق سعید خان ته وایم چې دا جی پته نه کېږي چې ته گاډه واخلې او د خلک شکریا ادا کوي ما د وزیر اعلی صاحب نه ان شاء الله په آنے والے وخت سے اوس کو نو آنے وخت میں جی ټارګټ تا او دا مې غټ ډیماند دا چې ناورنګ ز باز جی په خپل شو درول غواړم او په خپل شو مطلب مې جی دا چې لاس لکه آبادی دا جی د دغ ناورنګ په دا ویډا دا اژدها آبادی چې کومه دا موږ اوس په تحصیل نشوي سره وای دا په ایڈمنسټریشن نشوي سره وای دیتا جی یو غټ مشندری پچا دا غټه مشندری میں مطلب دا چې دلته د حقوقو جنگ دا وزیر اعلی صاحب علي امین خان ګنداپور صاحب موږ ته په دغه میدان باندې په دغه ناورنګ باندې په دغه ډوک باندې موږ ته دغه ناورنګ تحصیل د پر ضلع اعلان وکا چې دلته خپل دفتری جیلخانه جاتا جیل بدلتای پاسپورٹ آفیس بدلتای کالوجن یونیورسٹی چبا وابډه بچا بتا راکی رایسی ډیولپمنٹ برایسی روډونه باجی جوړ سی ولی چې ضلع باسی ا ضلع د حالت جی کومه دا ټیک ته موږ اعتراض نشته جی په خو خلکو ایګو خلکو د پاره هغه کافی ده موږ د پاره جی دالته هغه د کپدا تجوړی چې کوم د جی کافی آباد لري سب تحصیل ده د تجوړی ته د تحصیل درجه ورکړل شي او غبیله ته د کومه ده سب تحصیل درجه ورکړل شي ضلع د مشت دا آنے والے چې موږ دا موتا ته وشول جی خو دې باندې په تفصیل جی صفه سما جوړیږي او ان شاء الله چې نوران موږ د ضلع د پر غواړو غزنی خیل تحصیل دا ټیک تا تحصیل ورکو کلا د آبادی دا شاده مرنی په بدرم په نه دا خو تحصیل بادا د ضلع خاک د مور د دغه نورنګ د حلقې او د قومي اسمبلی حلقې دا جی ګرانو کتونکو نړۍ ملماو ایډوکیټ نعمت الله صاحب ډېر زبردست خبره شو په اخره شې دی چې کومه مطالبه وکړه د طارق سعید صاحب نه شیر افضل صاحب نه او علي امین ګنداپور صاحب نه چې هغه وکمن دی هغه تکاتم لري چې را لکه د ضلع لکه دی یو خبره وکړه چې نورنګ د ضلع جوړه شي دا ډېره زیاته غټه مطالبه ده او دا یقینا ضلع کا درجه چیرته ورته ملاو شو نو د نورنګ په خپل شو باندې ودرېږي او نورنګ چې کومې خامیان دي محرومیان دي هغه نورنګ ته ورپوره شي نو خاص طور باندې د تحریک انصاف چې کوم امیدواران دي طارق سعید صاحب شیر افضل صاحب او خاص طور باندې وزیر اعلی صاحب دینه دا غټه مطالبه لري د نورنګ خلکو مو خاص طور باندې ایډوکیټ نعمت الله صاحب هم چې نورنګ ته د ضلع درجه ورکړی شي فرمان خان وزیر ته ورکو اجازه مخه مشه خدای په امان